بسم الله الرحمن الرحیم. وقت الاضحیه مخکې د قربانۍ د ثمرو ذکر او د هغې د عمرونو ذکر. اوس د قربانۍ د وخت ذکر چې د قربانۍ دپاره وخت کوم یو شرط دی. کوم وخت کې چې سړی قرباني وکړي د قرباني قابل قبول ده او کوم وخت کې قرباني وکړي نو هغه قرباني ناقابل قبول ده. يبتدئ وقت الأضحية من طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. ذو الحجة دا د اسلامي میاشتو اخري میاشت ده او دې ته د لوی اختر میاشت هم ویل کېږي، دې ته د حج میاشت هم ویل کېږي. نو د ذو الحجې 10 تاریخ دا 10 11 اور 12 دا درې ورځې چې دي دا د قربانۍ دي. 10 11 اور 12 نو په دې کې 2 شپې هم راځي، د 11 تاریخ شپه او د 12 تاریخ شپه هم راغلي. نو ګویا چې 3 ورځې او 2 شپې دا د قربانۍ اوقات دي. اوس د قربانۍ د وخت دپاره د ښار او د لوی کلي چې په هغې کې د اختر لمونځ کېږي د هغې حکم جدا دی او دیهات یا غرونه چې په هغې کې د اختر لمونځ نشته دی د هغې حکم جدا دی. کوم ځای کې چې د اختر لمونځ کېږي غټ کلی دی یا ښار دی نو هلته به د قرباني وخت د اختر د لمونځ کېدو نه وروسته شروع کېږي. چې د اختر لمونځ وشو نو د قربانۍ وخت شروع شو. دغه ورځ ده، دې پسې را روانه شپه ده، دویمه ورځ ده، ورپسې را روانه شپه ده، درېیمه ورځ ده، تر هغه لوړه تاویدو پورې. کوم ځای کې چې د اختر لمونځ نه کېږي لکه غر دی، دیهات دي، د اختر لمونځ نشته دی پکې، نو په هغه ځای کې د قربانۍ ابتدایي وخت چې دی اولنی وخت هغه د سبا ختونه شروع شو. چې د سهار د بانګ وخت داخل شو نو په غرونو کې په دیهاتو کې چې هلته د اختر یې نه کېږي، جمعې نه کېږي، نو هلته د قربانۍ وخت شروع شو. اوس دوله د ښار هغه اختر لمونځ ته نه دي کتل چې ښار کې به د اختر لمونځ کېږي نو بیا به د قربانۍ وخت شروع کېږي. داسې نه ده، بلکې د دوی حکم دا دی چې د سبا ختو سره د دوی د قربانۍ وخت شروع شو. خو د ښار والو دپاره دیهات والو دپاره د اختر لمونځ شرط دی چې د اختر لمونځ وشي نو د اختر د لمونځ نه وروسته به بیا قرباني کړي. هغې نه مخکې که چا قرباني وکړل نو قرباني ونشي. الافضل ذبح الاضحیة في اليوم الاول من ایام الاضحى. اوس افضل ورځ د قربانۍ کومه ده؟ چونکې ورځې خو 3 راغلي د قربانۍ دپاره، خو افضل او غوره ورځ هغه اولنۍ ورځ ده لکه د لوی اختر ورځ، ورپسې بیا بهتر ورځ چې د هغه دویمه ده او بیا درېمه. ويستحب ان يذبح اضحيته لکه دا اوس بله مسله ده او دا د قربانۍ سره متعلق یو ترغیب هم دی چې کوم سړی قرباني کوي او د قربانۍ په ذبح کولو باندې پوهېږي نو دله مستحب دا ده چې دی په خپله قرباني ذبح کړي، خپل په لاس سره قرباني ذبح کړي. کله چې دی د قربانۍ په ذبح کولو نه پوهېږي نو فالافضل ان یستعین بغیره. بیا د لپاره غوره خبره دا ده چې دی د بل چا نه مدد وغواړي، بل چا باندې دې ذبح کړي او په خپله د قربانۍ ځای ته حاضر شي. قربانۍ ته دې حاضر شي د ذبح په وخت کې. که په خپله یې ذبح کولی شي په خپله غوره ده، که په خپله نه شي ذبح کولی نو بیا هغه سړی چې هغه یې ذبح کولی شي نو هغه ته به یې حواله کړي، هغه به یې ذبح کړي. ویستحب ان یذبح الاضحیة نهارا. او مستحب او غوره دا ده چې د ورځې قرباني وکړي. 3 ورځې او 2 شپې خو راغله دي، د ورځې قرباني کول مستحب دي. ولكن اذا ذبحها بلیل جاز مع الکراهة. که چېرته د شپې قرباني ذبح کړله نو دا هم جایز ده خو مکروه ده. ولې دا په هغه صورت کې مکروه ده چې کله د رڼا انتظام نه کېږي، کېدای شي د ده نه پکې رګ پاتې شي، د ذبح هغه ترتیب صحیح طریقې سره ونه شي، او چې د رڼا انتظام کېدای شي، د لایټ انتظام کېدلی شي او ښه طریقې سره هغه ذبح کېدلی شي نو بیا د شپې هم مکروه نه ده، د شپې هم قرباني بغیر د کراهت نه جایز ده. بله مسله اذا عطلت صلاة العید لسبب من الاسباب. سبب د وجې نه د اختر لمونځ ونه شو، لکه د اختر ورځ ده او څه عذر پېښ شو، څه سبب راغی، د هغې په وجه باندې د اختر لمونځ ونه شو نو بیا به ښار والا څه کوي؟ قرباني به د کوم وخت نه شروع کوي؟ نو جاز ذبحها بعد الزوال. د
د زوال نه وروسته به بیا قرباني ذبح کوي. قرباني په ښار کې خو د اختر د لمونځ کېدو نه وروسته به وخت شروع کېږي د ذبح کولو. خو که د څه وجې نه د اختر لمونځ ونه شو په ښار کې، څه وجه پېښه شوله، څه عذر راغی، نو بیا به څه کوي؟ بیا به اندازه نه لګي او نه به توکه لګي چې دی ګوري چې د اختر لمونځ لپاره خو 9 بجې مقرر وي، 8 بجو نه قرباني شروع شوه، داسې به نه کوي، بلکې زوال ته به ګوري چې کله غرمه خلاصه شوله، زوال وخت ختم شو، نو دی به قرباني بیا ذبح کوي. بیا د قربانۍ وخت زوال نه به شروع کېږي. اذا تعددت الجماعات في مصر لصلاة العيد جاز ذبح الأضحية بعد أول صلاة صليت في ذلك المصر. اوس یو ښار کې مختلفو ځایونو کې لمونځونه کېږي، 10 ځایه 20 ځایه لمونځونه کېږي، 15 ځایه لمونځ کېږي، د اختر لمونځونه کېږي، نو بیا به د قربانۍ وخت کله نه شروع کېږي. نو وایي چې اول جماعت کې کله لمونځ شو نو د قربانۍ وخت په پوره ښار کې هغه شروع شو، او اوس په هر ځای کې په ښار کې قرباني کولی شي، قرباني جایز ده. لکه زیات جماعتونه کېږي، زیاتې عیدګاهګانې دي یا زیاتو جماعتونو کې د اختر لمونځ کېږي، نو چې اول کوم جماعت کې لمونځ شو نو بس هغه نه وروسته په پوره ښار کې د قربانۍ وخت شروع شو، او دغه وخت اوس قرباني ذبح کول دا جایز دي.